د بېنظیرو هنرمند پروګرام چې دی په هغې کې تاسو رجسټریشن کولی شئ. د حکومت د طرفه به تاسو ته نوکري هم میلاویږي، سرکاري نوکري تاسو ته هم میلاویدی شي، پرایویټ نوکري هم تاسو ته میلاویدی شي او تاسو د ملک نه بهر ته هم لیږلی شي چې په هغې باندې به خرچه د بېنظیرو د طرفه کېږي. تاسو ته به هنر چې دی دا به میلاویږي، ځکه 1 کروڑ کسان به دې کې رجسټر دي. دغه 1 کروڑ کسانو ته چې دی دې ته به نوکریانې چې دي دا به هم د حکومت د طرفه میلاویږي، خو د هغې لپاره به تاسو هنر چې دی دا به زده کوئ. چې هنر زده کوئ نو د هغې نه وروسته به تاسو ته میلاویږي. نو د هغې په باره کې مکمل معلومات در کوم. دا معلومات ستاسو دپاره دي او د غریب دپاره تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي. نو د بېنظیري یو هنرمند پروګرام دی چې په هغې کې به تاسو رجسټریشن کوئ. کوم چې اوس په سیند کې شروع شوی دی، په سیند کې ځینې کسانو ته هنر چې دی هلته ښوولی کېږي، لکه ټریلنګ چې دی هغه والا ورکړی کېږي، خو د هغې لپاره مخکې رجسټریشن دی. چې تاسو رجسټریشن وکړو نو د هغې نه وروسته به تاسو ته دغه هنر چې دی دا به زده کېږي. نو په رجسټریشن باندې چې دی زمونږ ویډیو شته، تاسو اوس لاړ شئ او رجسټریشن وکړئ. چې رجسټریشن یې وکړو نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو ته بیا دغه موقع چې ده دا میلاویږي، ځکه د هغې نه مخکې چې دی رجسټریشن دی. رجسټریشن څنګه کېږي؟ په یوټیوب کې مظلومیار سپیک چې دی دا سرچ کوم. زموږ په دغه یوټیوب چینل کې د دې په باره کې ویډیو شته چې تاسو به د بېنظیرو هنرمند پروګرام دپاره رجسټریشن څنګه کوئ. په هغه طریقه باندې رجسټریشن وکئ. آنلاین تاسو هم کولی شئ او آفلاین هم کولی شئ. بیا به د هغې لپاره چې دی دفتر ته به ځئ. چې دفتر ته لاړ شئ نو په دفتر کې به دغه رجسټریشن کوئ. خو په دفتر کې اکثر کسان نه، نو تاسو اوس پکار دي چې آنلاین وکئ. چې آنلاین وکئ چې کله زموږ په صوبه کې د دې ټریلنګ ورکړی کېدلو نو تاسو به ورته الریډي د دې لپاره اهل یې، نو تاسو ډایرکټ چې دی میلاویدی شي. خو دا به په کور کې یو کس ته میلاویږي، لکه په ثابته فیملۍ کې چې دی یو کس ته میلاویږي. لکه اوس د بېنظیر روپۍ دي د یوې زنانه، یا به هغه زنانه ته میلاویږي، یا به د هغې خاوند ته، یا به د هغې بچي ته، هغه لوري او که زوی، په هغې کې به یو کس ته چې دی دا به میلاویږي. نو هغه یو کس ته میلاویږي، هغه به بیا هلته کې راغواړي او هغه ته به ټریلنګ زده کوي. لکه چې کوم هنر هغه زده کوي نو هغه هنر هغه په هغې کې زده کولی شي. هر قسمه هنر چې دي په دې کې شامل دي، هغه د زنانو دپاره هم دي او د نارینهو دپاره چې دی هم هنر دي. نو چې هغه هنر تاسو زده کوئ نو تاسو ته به یو سرټیفیکټ درکړي. بله د خوشحالۍ خبره ورسره دا ده چې تاسو ته به د دغه هنر سره چې دی تاسو ته به وظیفه چې ده دا به هم میلاویږي. لکه هم به هنر زده کوئ، هم به ورسره اضافي وظیفه چې ده دا به تاسو ته میلاویږي. دا هنر چې دی دا د 3 میاشتو نه والا او د 6 میاشتو پورې د دې دغه چې دی کورسونه دي. نو د 6 میاشتو پورې چې کم زیات دغه نو په هغې کې به 6 میاشتې، نو هغه 6 میاشتو به هم تاسو ته وظیفه میلاویږي. ځینې کسان کورسونه دا د 3 میاشتو دي، نو په 3 میاشتو کې چې کم ختمېږي نو تاسو ته به د هغې وظیفه چې دا به ورسره هم میلاویږي. داسې نه چې ستاسو ټایم چې دی دا به ضایع کېږي، د هغې سره به تاسو ته وظیفه چې دی دا به هم میلاویږي. خو د هغې لپاره به تاسو د مخکې نه ځان رجسټر کوئ چې تاسو د هغې لپاره اهل یې که نه یې. که تاسو اهل یې نو هلو به تاسو ته میلاویږي. باقي د دې څه شرطونه دي، هغه شرطونه چې دي هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې وایم. خو اوس تاسو رجسټریشن وکړئ څنګه چې په دې نورو صوبو کې دغه شی دی. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې به دا एकदम چې دی دا به شروع کېږي. نو چې د هغې نه مخکې تاسو رجسټریشن کړئ او تاسو اهل یې نو تاسو بیا هم دغه ټریلنګ حاصلولی شئ.